سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو. ما نه غوښتل چې زه د حریم شاه په دې ویډیو باندې په دې ټویټ باندې یا د دغه چې دا کم بکواس کړی دی په دې باندې زه خبرې وکم، خو کم خلک دا وایرل کوي، کم خلک دې له سپورټ ورکوي. هغه خلک چې دا د چا د مشر څنګه حکومت جوړ شو نو دا د هغه سره پارلیمنت کې ناسته وه، د هغې د پارټۍ د لیډرانو سره ناسته پاسته وه، شپې ورسره سبا کړي دي. هغه خلک راځي او د مولانا فضل الرحمن صاحب پاک کردار ته ګوته نیسي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی جواب ورکړي او چاله یو فاحشه ښځه چې تاسو به ترې نه یریږئ، پی ټی آی والا ستاسو لیډران به ترې نه یریږي، نو ځکه به ول هغې جوابونه ورکوي. مولانا فضل الرحمن صاحب باندې الزام لګول دا خو چې دی آسان دي، خو بیا په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې دا واپس دوباره ثابتول د چا هغه داده یم پرې نشي ثابتولی. نو بار کې په دې کې چې دی دغه ویډیو کړی و د جنید بی، نو جنید بی دا خبر یم در باندې اورم او زه دله بیا ډېر مطمئنه جواب ورکوم. ما وي دا جنید به ډېر تکړه سوشل ورکر وي، دا به ډېر سم هلک وي. خو جنید بی ما تاله په زیرو کې ضرب در کړی دی، ولې چې ته ما ته هغسې تکړه ښکاره نه شولې. راځئ دا جنید څه ویلي دي د ده دا خبرې سره لږې واورئ. پرون چې حریم شاه د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف کم بیان ورکړی چې زه به سبا 11 بجې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف یو ویډیو جارو کوم، د هغه چې کم کرتوتونه دي هغه د پاکستان عوام له خیم تاسو له سړي له ښکاري هم جي دا ټویټر ما راړولی دی چونکې ته چې دومره تکړه جنید بی چې وی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب کرکوتونه به ښکاره کوي حریم شاه، نو سبا 11 بجې ټیم یې ورکړی، نو تاسو ته زه دا وایم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب کرتوت خو ښکاره نه که، خو اوس چې د دې کم کرتوت دی مخکې ورځو کې د ایرپورټ هم ښکارېدو د پیو لوښي نو که تاسو ډېر تکړه سوشل ورکران یې مهرباني وکړئ بیا هغه هم د دنیا ته لږ د خپل پیج نه وښیئ. زه خو یې نشم کولی ولې چې زما زړه نه غواړي چې زه دې له دومره ترجیح ورکړم، خو تاسو له ترجیح ورکړې ده. که تاسو نه وي دا شروع چې ته کړې نو زما کار سو چې ما پې ویډیو کوله نو مخکې هغې اوس په خپل اکاونټ باندې جاري کړه. د هغې تاسو له ښکاري چې بلو ټیک ورسره هم دی، د هغې ویریفایډ اکاونټ دی، مطلب فیک اکاونټ نه دی او ویډیو جاري کړې ده او ورسره یې لیکلي هم دي. که چېرې زه دروغ وایم نو مولانا صاحب دې په ما باندې مقدمه درج کړي. که چېرې زه دروغ وایم چیلنج هم ورکړی دی، ویډیو در سره شریکه کوم. چیلنج یې ورکړی دی، ویلي دي چې یاره مولانا صاحب دې په ما مقدمه وکړي، خو غواړي دا چې ما ته مقبولیت میلو شي، زه لکه د یوتیانو نور هم پافولره شمه. خو مولانا فضل الرحمن صاحب تا ته دومره روزګار ښکاري جنید بی چې هغه به یو فاحشه بدکرداره ښځه چې جسم پروشه ښځه چې د هغې ویسونه لیک شوي دي چې په 100 روپۍ باندې هغې او دا سندل خټک چې کومه د دې ملګرې وه په 100 روپۍ به یې دا سرخوړلې یې ورکو، په مخکې او په وروسته او په خولې پروګرام به یې کو، 100 روپۍ به یې غشتلې د هغې. نو داسې ښځې له به مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو ته دومره روزګار ښکاري چې هغه به داسې ښځې چیلنج اکسپټ کوي. مخکې 19 घंटे مخکې هغې ټویټ کړی ورسره لیکلي دي مولانا فضل الرحمن के लिए कल सुबह 11 बजे अहम वीडियो पैगाम जारी करूंगी, वक्त आ गया पाकिस्तानी अवाम इस ढोंगी अयाश मौलाना के भी करतूत जान ले. اوس مولانا پرون 11 بجې خولې وې، نن دا د خبره د 3 نه ووختله پوه شولې. پاکستان کې کېدای شي 4-5 کېدو والا وي، نو څنګه چلې مونږ خو غواړو ویډیو ونه لیدله چې کله به یې ولا وایرل کوي کله به یې شیر کوي. چې په دې ویډیو کې دا ویډیو لګو ګورئ چې بیا خبرې کوو جی بره ورسره لیکلي دي مولانا فضل الرحمن نے ایک بار پھر قطر میں ایجنٹ سے فرمائش کی کہ انہیں شیمیل پسند ہے. آخر کې خپلې خبرې کوو خو راځئ د دې دا ویډیو اورئ چې دې ویډیو کې څه ویلي دي. دا ویډیو زه پلی کوم جی وورے اوس میں قطر گئی تھی، قطر سے جب میں واپس آ رہی تھی مولانا فضل الرحمن کے میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ٹھیک ہے، مجھے شرم آئی کہ مولانا ہوتی ہوئی اس طرح کی دلی جگہ انا لله و انا الیه راجعون. حریم شاه وایي چې ماله زه وشرمېدم چې مولانا او داسې قسم ته چې شیمیل پسند کوي. شیمیل د چا نه خوښلاول به د ده ووایو، خو تا چې دا کم الزام لګولې دا به ثابت کوي څوک. خدای م ته به تاله شرم ولې درځي؟ ته خو په پیسو باندې د خپل دغه ورکې نو تاله د شرم څه ضرورت دی حریم شاه چې ته وایې چې زه ماله شرم راغی خدای ته به برباده کړه. مخکې دا ویډیو دی مخکې هم مطلب ویډیو دی مخکې هم په خپل پیج باندې یا خپل ټویټر یا فیسبوک باندې اپلوډ کړې وه. دا اوس دوباره اپلوډ کړه، خو تاسو د ویډیو سره بره دا لیکلو ګورئ چې دې ورسره څه لیکلي دي. دا ړومبني ټکي زه نه یم چونکې مولانا وی دا ړومبني ټکي زه نه ویم، د ده منافقت لږ وګورئ د جنید چونکې چې مولانا صاحب د هغه مولانا دی مولانا دی جی. نو
फजल रहमान ने एक बार फिर कतर में एजेंट से फरमाइश की कि इन्हें शीमेल पसंद है, इनके लिए शीमेल अरेंज होनी चाहिए, अगर ये झूठ है तो मौलाना तरदीद करे और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। नतीजे की ها نو تا خو چې زداړم بي پاسنی ته کې نشم ویل چې مولا دی او بیا د منافقت تو ګورغه فقره د خلکو تخکارا کړله نو دې ته وېستا منافقت جنید بيدل ته کې ته منافقي مخ کې وایا فضل الرحمن سیب له کچری دا ما دا ویډیو اور رسید نو زول دا پیغام ورکوم چې کې رستا پاک لمن باندې دا سه تور داغ لګي نو تعالی پکار دی مولانا سیب چې دا سه خلکو خلاف ته او سټریک اکشن واخلي کچری دا درو وکي نو ته ثابته کا پدې باندې د خپل عزت کیس وکا چې دې زما عزت چې کوم دې په سوشل میډیا باندې پبلک کې مطلب زما په صدا سه قسم خبره کړې دی کې حقیقت نشته یا فلانه یا نه 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 د مولانا صاحب عزت دومره سپک نه دی چې هغه د بد کرداره او د فاحش ښځې په وینا باندې به د هغه عزت سپک شي نه دا مولانا فضل الرحمن صاحب د مسلمانانو په زړه کې دی مولانا فضل الرحمن صاحب د لکونو علما کرامو سربراه دی او شیخ ادریس صاحب مخکې ورځو کې د روژه کې راغلی ما د هغه نه تپوس وکړه شیخ ادریس صاحب خو ته هم مني او بل یې مني او پي ټي آی مني غوره پارټي یې مني چې شیخ ادریس صاحب یو ډېر معتبر شخصیت دی په علما کرامو کې یو خپل مقام لري د دین په لحاظ سره هغه نه ما تپوس وکړه د پښمني ټیمو الله حاضر ناظر دی ما وی چې سينو تپوس کوم مې شیخ صاحب مې دارا تو وای جی د مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی ما ته وی مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر نیک انسان دی نو که اوس خریم شاه رنګي خزر اوزي او غوي چې نه مولانا صاحب د شیمیل فرمایش کړی دی او دې کړی دی نو د خریم شاه په وینا باندې به کم خلک یقین کوي چې هغه په خپلم ټیک نه وي د کور کردار هم ټیک نه وي او په خپل چې داسې د خریم شاه داسې رونه وي لکه څنګه چې خریم شاه دا کار کوي دغسې باغیم د دې کار کردار والا وي لکه الخبیثون للخبیثات او دغسې چې دی نو لکه والمنافقون للمنافقات دغسې راغلي چې لکه خبیثې ښځې به د خبیثو دپاره منافقانې ښځې به د منافقانو دپاره دغسې دا پلیته ښځه تاسو یې مني او بل یې مني نو کیدای شي چې بیا د دې خبیثو رونو جنکو دا رونه چې دا کم یوتیان د دې دا ویډیو وایرل کوي او مونږ ته یو قسم له دغه راکوي چې یاره پیغور چې مولانا صاحب ښکته او پورته نو مولانا صاحب د پاکو خلکو مشر دی د داسې ګندو ښځو په خوله باندې نه زمونږ یقین شته دی یقین به مو اله وشي تاسو ته پی ټي آی والا تاسو ته خریم شاه تاسو ته او دې ټولې میډیا ته چیلنج ورکوم پرون د جلاله غاڼې و چې 5 लाख روپے انعام زما د طرف نه 10 लाख روپے انعام خو کدی خریم شاه د مولانا فضل الرحمن صاحب دا ویډیو کلیپ دا ثابت کړي چې مولانا صاحب د دې شیز خواهش کړی دی وینې کړی دا بس مونږه به منو چې تاسو په حق مولانا صاحب باطل خو همیشه په هر دور کې د انبیو په دور کې څنګه چې په عیسی علیه السلام باندې زلیخه الزام لګولو داسې په موسی علیه السلام باندې هم لګیدلو داسې په بیبي مریم دغه چې دی په حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې او بیا په سورته بقره کې راغلي دي ختم الله علی قلوبهم یعنی تاسو زلون باندې مخرونه لګیدلې دي تاسو که کوم د مولانا فضل الرحمن صاحب حقانیت کې دا غټ غټ علماء کرام را مخکې کو چې دا دغه سره دی او د صفایي پیش کوي نو دا زموږ د حقانیت دلیل دی او تاسو که داسې فاحشه بد کرداره ښځې چې جسم پروشه ښځې دي تاسو که دا مخکې ته راوړی وای چې دا حق دا دی نو تاسو ګمراه یې تاسو توبه تایب شئ ګینې ستاسو هم ټکانه جهنم دی او الله پاک په مو ډېر زر ذلیل او رسوا کړي ولې چې لعنت الله علی الکاذبین نو په تاسو باندې الله پاک یو لعنت ویلې دی نو ملګرو ویډیو کوم خوښه شوي وي د خریم شاه دې رونو ته ورشیر کې وته ورسوي ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان او خفه کېږئ مه همیش دپاره یو حق وي یو باطل وي د باطل همیشه حق خلاف راوته دي او چې دغه شوي دي نو وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا